دا الله په عشق کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وهل تکول بخول او بیهوش بشو او په بیهوشي کې به یو چغه کا لا بعد نو چې کله وښ کې راغی زویت نه تپوسو کو بابا جانا تا د بیهوشي په حالاتو کې دا چغه کړه لا بعد دینه څه مطلب وای بچیا دغه وخت کې مالا شیطان راغلو سوګه شیطان راغلو او ما ته وی اے امام احمد بن حنبل وی شیطان د خپل غوته چې کم دی په دې خله کې نیولې وا او چې چله اوې دا لاسونه داسي کول سشوي بچرانه لاړې وی ما وته ویلې لانا زه خو سمړ نه ما زه خو سمړ کېږم نه زه خو بهوش یم او دا ما ته وی چې بچرانه لاړې وی ما وته ویلې چې لانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په آخري عمر باندې مرګ ته نږدې وخت کې راووتو داسې ځنګل طرف ته چې ځنګل طرف ته راووتو نو چې ګوري اوس یو طرف نه داسې رڼا خوره شو د اسمان په کنارو باندې او د دې رڼا نه आवाज راغی اے عبدالقادر جیلانی تا زما د دین د پاره ډېرې سختې تېرې کړي ډېر تکلیفونه دې تېر کړي دي نور منځونو روجو تلاوتونو ته هېڅ ضرورت نشته چا ورته ویلې زما محترمو د دې رڼاګانو نه ورته آواز راغی ځان نه ورته خدای جوړ کړی اے عبدالقادر جیلانی زه ستا خدای ما او تا زما د دین دپاره ډېرې سختې تکلیفونه تېر که نور منځونه او روجې بس منیسه بس ته چې څه کې کوه تا نه به د هغې هېڅ تپوس نه کېږي زما محترمو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پوه شو چې دا خو شیطان دی څوک دی شیطان دی او کم چالې راته راخور کو خیال دی ما ته څه وایي منځونه مه کوه روجې مه نیسه چې ته څه کې کوه تا نه به د هغې تپوس نه کېږي وایي ما ورته ویلې واعبد ربك حتى يأتيك اليقين شیطانا اللہ خپل پیغمبر ته فرمائی اے زما حبیبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما عبادت و بندگی آغا پوری کوا چی ترسو پوری ستا یقین راشی یعنی تالا مرگ راشی دا مرگ پوری زما عبادت او بندگی کوا شیطانا تماتوے چی بس چې سکه کوا تا نه به هیڅ تپوس نه کیږي دا شیطان ورته څه وایي وایي هی تا نه مخکې او یا غټ غټ بزرګان او ابدال ما دوکه کړي دي او د هغې اخره خاتمه ما خرابه کړې ده ووره ما ستا نه مخکې او یا بزرګان او ابدال د هغې اخره خاتمه خرابه کړې ده اے عبدالقادر جیلانی په خپل علم رانه بچ شوي دی ورته بل جال ورخور کو پس رانه بچ شوي په خپل علم رانه بچ شوي ولې چې تا عالمي ته مانه په خپل علم او ته وایي لا حول ولا قوة الا بالله زه تا نه په خپل علم سره نه یم بچ شوی زه درنه د الله په فضل سره بچ شوم زه درنه د الله په فضل سره بچ شوم د الله په فضل سره به د مرګ په وخت کې زما او ستا په دې ژبه به لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان دا به د الله په فضل سره دا کلمه زما او ستا په ژبه ان شاء الله جاری کی دا د الله فضل وي توفیق وي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله ته چې مونځ ته راغی تا چې مونځ وکړو تا چې بیان واورېدو تا چې د قرآن تلاوت وکړو تا چې ذکر اذکار وکړو تا استغفار وکړو دا د الله توفیق دی د الله توفیق چې نه وي یو سبحان الله ویلم مشکل کار دی دا د الله توفیق وي نو زما محترمو کله چې تا د سار مونځ وکړو تا ته به څنګه پته لګي ما د سار مونځ وکړو دا د سار مونځ به الله قبول کړی که به نه قبول شوی نو ها واوره علماء کرام فرمایي چې کله د سار مونځ نه بعد دویم مونځ د غرمې مونځ راځي ظهر نو چې کله د غرمې مونځ تا د جمع سره وکړو نو ته ووایه الحمدلله د سار مونځ مې الله قبول کړو ولی چې د سار مونځ الله ته قبول شوی نه وی طالب د غرمې د مونځ توفیق نه درکولی زما محترمو یو نیک عمل پسی
بل نیک عمل کول نو هغه مخکینه نیک عمل چې کم تا وکړو نو پاغي باندې ته شکریا د خپل رب ادا کا چې هغه نه الله قبول کړو